حضرت برا بن عازب رضی الله عنه فرمای چې موږ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سره د یو انصاری شخص په جنازه کې قبرستان کې حاضر رسولو چې کله قبر تیار نو سو زنډېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای ته تشریف راوړي او کښېنستی موږ هم رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شاوخوا کښېنستله نبی علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک کې یو لرګی و او په مځکه اخته و نبی علیه الصلاة والسلام داسې غمزده و لکه غمزده شخص چې د غم د وجې دی سر زړولی وي او په مځکه اخته وي نبی علیه الصلاة والسلام چې سره پورته کوي او موږ ته مخاطب سو ارشاد یې وفرمایي ای خلکو د الله جل جلاله څخه د عذاب قبر پناه وغواړي 3 واره دا خبره وکړه بیا نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې کله بنده مؤمن د دنیا څخه ریالحت سي او د آخرت و طرف ته دی حاضر سي د ده دپاره د اسمانو څخه داسې فرشتې راسي چې د هغه فرشتو رنګونه د المر په طرح چمکداره وي او د جنت څخه کفن او خوشبویانې راخستې وي چې کله ملک الموت راسي د مؤمن مسلمان وسر ته حاضر سي دغه ملک الموت ورته فرمایي ای مطمئن روح ولاړ څه د الله و طرف ته او تا ته مغفرت سوی دی او خوشحالي حاصله ده تا ته چې کله دا روح د ده څخه داسې په اسانۍ څخه وخیږي لکه په اژۍ کې یا مشکزه کې اوبه ولاړي او څوک یې خلور خلاصه کړي او څومره په اسانۍ سره دا مشکزې څخه اوبه وځي دا طرح د مؤمن مسلمان څخه دومره په اسانۍ څخه د ده روح وخیږي او دا فرشتې دغه روح راخستې وي په شو خوشبویو او په کفن کې پیچلې وي روانې وي بل طرف ته د فرشتو جماعت تیریږي او پوښتنه ځنې وکړي چې دا څومره پاکیزه روح دی دا څوک دی فرشتې ورته فرمایي چې دا خو پلانکی سړی و تعارف یې ورته وکړي د پلانکي زوی و په پلانکي کلي کې اوسېدی بیا هغه ملک د اسمان و طرف ته ژوندی سي او وم اسمان ته ورسیږي الله جل جلاله ته فرمایي چې دا خو زما مؤمن بنده دی د ده نوم په علیین کې ولیکه برته تاسې ولاړ سي د مځکې و طرف ته ځکه چې ما انسان د مځکې څخه پیدا کړی دی برته به دی مځکې ته ځي برته دی د قیامت په ورځ د مځکې څخه راپورته کوم او دی به جنتو ته ځي چې کله دا ملک راسي قبر ته او نکیر منکر پوښتنه ځنې کوي د دې کس څخه من ربک ستا رب څوک دی دا مؤمن مسلمان ورته فرمایي ربي الله چې زما رب الله دی بیا پوښتنه کوي ما دینک ستا دین څه دی دا مؤمن مسلمان په جواب کې ورته وایي دین الاسلام زما دین اسلام دی بیا ورته فرمایي چې د دې کس و طرف ته اشاره وکړي چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم و طرف ته اشاره وکړي چې دا څوک دی دا مؤمن ورته وایي چې هو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ملک پوښتنه ځنې کوي چې ستا علم څه دی مؤمن جواب ورته فرمایي چې ما قرآن وایي او پر هغه مې ایمان و د هغه تصدیق وکوم بیا د اسمان و طرف څخه یو اواز راځي چې دا زما مؤمن بنده خو رښتیا وویل لہذا د دې مؤمن مسلمان دپاره د جنت دروازې خلاص کړي او د جنت فرشونه ورته اوار کړي او چې کله د قبر طرف څخه د جنت کړکۍ دروازه خلاصه سي د جنت هوا او خوشبیانې د ته راسي د ده څومره نظر کار کوي د هغه پورې د ده ځای دته به د جنت لباس دته به د جنت خوشبویانې حاضر سي او دا مؤمن مسلمان به دومره خوشحاله وي چې د الله جل جلاله څخه به دا سوال کوي چې ای الله
قیامت زر قایم که چې زه د خپل قربان سره ملاقات وکم او خپل حال ورته بیان کم. او دا ملک ورته فرمایي چې ته بدسه داسې بدسه لکه هغه ناوکۍ او هغه زوم چې کوم وخت د واده شپه وي او دومره خوشحالي شپه وي چې کوم وخت د سهار په ټیم کې دغه خاوند پر دې باندې غږ کوي او دومره په اسانۍ سره دومره ژر دا شپه پر تېره سي، پر دغه قبر والا پر دا مؤمن مسلمان به قیامت هم داسې ژر راسي. بیا د هغه څخه بعد دا بل روایت راوړي حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې قسم دی په هغه ذات سره چې زما روح دغه په قبضه کې ده چې کله د مؤمن مسلمان په قبر کې پټ سي او د دسه قربان روانیږي دغه انسان د خپل قربان د چوټ اوازونه او شان ټول غږ اوریدي چې کله د دسه د قربان روان سي او بیا چې د په دنیا کې لمنځونه کړي وو هغه لمونځ به راسي د ده سر ته به ودرېږي، چې د په دنیا کې زکاتونه ورکړي وو هغه زکاتونه به راسي وراثت طرف ته ودرېږي، او روژې یې نیولې وې په دنیا کې او ښه کارونه کړي وو هغه به چپه طرف ته ودرېږي، او د حسن اخلاق ښه عمل کړی په دنیا کې هغه به وپښو ته حاضر سي، چې کله د عذاب ملایکې راځي د سر طرف ته هغه لمونځ نه پرېږدي، او د راست طرف څخه راسي هغه روژې نه پرېږدي، او د چپه طرف ته راسي هغه زکاتو والا نه پرېږدي. الغرض دی به د عذابو د دې شان څخه به محفوظ وي. بل روایت راوړي چې کله د مؤمن مسلمان دپاره د قبر طرف څخه د جهنم دروازه خلاص سي او اشاره ورته وسي چې ای انسانه که چیرې تا په دنیا کې ښه عمل کړی نه وای اوس به دغه ستا ځای وای، ځکه نن ته د دې ځای څخه ته بچاو شوې، ستا هغه ځای و کفار و منافقینو ته په میراث پاته سو هغه جهنم. او دا کس په دومره خوشحاله وي دی به صرف دا نارې وي چې قیامت به کله وي، قیامت ژر راسي، زه خپل قربان ته خپل حالات وړاندې کم چې زه څومره خوشحاله یم، زما څنګه نعمتونه دي. محترمو دا د قبر احوال دي، ځکه په قبر کې خو نه لړم سته، په قبر کې نه اور سته، شی نسته، خالي مځکه ده. ځکه تاسو د مزدورانو څخه پوښتنه وکړئ ستاسې 20 ګزه 15 ګزه څاګانې کاږي، په دې ساه کې تاسو ته لړم مار اور شی راغلی دی که نه دی راغلی؟ دی به درته فرمایي چې هېڅ شی نسته. محترمو دغه قبر زموږ تی اعمال دي چې په قبر کې خوشبویانې جنتونه شان دا زموږ تی ټول عملونه دي، او که خدا ناکسته زموږ تی په دنیا کې ښه عملونه نه وي، بد عمل مې وي، خاص کر په لمانځه کې سستي کوو، په روژو زکاتو کې، هغه زموږ تی عمل به په قبر کې موږ تی ته لړمان ماران اور به جوړېږي. الله جل جلاله دې موږ ته ټول امت مسلمه د قبر د عذاب څخه وساتي، او الله جل جلاله دې موږ ته ټول مسلمانان امت مسلمه دپاره د قبر دپاره د تیاری توفیق راکړي چې روزانه 15 منټه د ځان سره دا محاسبه کوو چې زه راغلی دنیا له څه دپاره یم او زما مقصد څه دی، او زه برته د دنیا څخه ځم او زما ټکانه کم ځای ده. الله جل جلاله دې پر دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا إلا البلاغ المبين.